د سادات کرام په باره کې الله رب العزت په قرآن کې یو بل آیت را نازل کړی دی. سادات چونکې اهل بیت او سادات دواړه یو دي. دا چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو وخت کې د نجران د عیسایانو سره مباهله وله. دا مباهله باندې سر خلاص کی. مباهله لکه څنګه چې مناظره یې د هغه رقم مباهله یې. مباهله و هغه صورت ته وایي و هغه کار ته وایي چې انسان د الله په حواله خپل ځان او خپل آل او عیال کې او الله ته وایي چې یا الله یا ما مړ کې که زه پر حق نه یم ما مړ کې او که زه پر حق یم بیا دوی مړه کې. دا ته مباهله وایي. اوس دغه آیت مباهله هم دې ته ویل کېږي. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم له د نجران عیسایان رالو ولموږ مباهله د سره کوو چې دین اسلام حق دی که د عیسایانو دین حق دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو غټ پټو راواخیستی. دغه پټو یې پر ځان واچوئ او په دا پټو کې د ځان سره حضرت علي، حضرت فاطمه، حضرت حسنین کریمین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا د ځان سره را روان کو. دا ګوره دا انسان د سوچ فکر پکار دی. دا زموږ وروستی نسل او زموږ وروستی خاندان دا هر وخت په ډېر کثیر تعداد کې ډېرې کړ پاتې سوی چې د خپل آل او عیال د ځان سره د آل بیت را روان کړو او د نجران او عیسایانو ته ودرېدي. ول داسې مباهله کوو. نو د نجران او عیسایانو چې دا ولیدي چې دا اهل بیت د ځان سره را روان کړي دي، مکمل ګرانه یې را روانه کړې ده او دی دلته را روان دي، نو فوراً یې سر خلاص شو چې دا سړی پر حق دی، د دین پر حق دی، د مذهب پر حق دی. بیا د حضور صلی الله علیه وسلم سره مکالمه یې وکړه او حضور صلی الله علیه وسلم ته خواست وکړي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس موږ ستاسو دا خواست غواړو چې ته زموږ څخه فدیه واخله او پر موږ باندې جرمانه کښېږده، موږ هغه ادا کوو، موږ زموږ مذهب سره علت او ډېره درنه حتی کې د دې ځای پورې راځي چې د مکمل سنې لباس یې حضور صلی الله علیه وسلم ته ورکړی. دا چونکې تاریخي روایات دي، لیکن د قرآن چې کوم آیات دي چې کوم ذکر شوي دي په هغه کې دا شی دی چې فدیه ور ادا کړې ځان جن خلاص کړي. نو د دې څخه موږ په خپل ځای کې سوچ وو چې موږ د کوم نسل سره تعلق لرو او زموږ اعمال څه دي. پر دې باندې ډېر غور فکر کول پکار.